मोहतरम नॉर्थ पश्तून पातूर पश्तून मंजूर खान का खास पश्तून बाजार पश्तून मंजूर पश्तून मंजूर पश्तून Yasmin aga dar alari si alak hai ये जो दहशत करती है लर्राबर 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 बस बस منظور خان وینا د تفصیل په تفصیل باندې په څومره کوم د وینا ټول هغه څه وینا سیاسي یو ځای teralari zai video yo apa saya yo sama bas dari kapan kaya mandai ni sini kapan dia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما خلاص تشامتهم كده خلاص كده ترتول أول خلق ماري كاتوي مغرغ الشاط ديزب يوكو فيديو تكلا سيف الله مشكل جورسو بيدار ومشهور ولستا سیاسی مشرانو ته تاجران ادیبانو پوهانو ته محترم مشر شمس رودوال صاحب ته نواب صاحب ته ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو چې تر کوم وخت نه جنوبي پښتونخوا ته مونږ راغلي یو بیا په هر ځای شي مونږ د جنوبي پښتونخوا ولس ولیدلو په ایمان درته وایم په مونږ باندې چې کوم تیاره کومه شپه راغلې وه مونږ ولس د سحر په شان ولیدو د یو نوي سبا په شان مو ولیدو خلک وایي منظور را پاسېدلی دي زه وایم دیګې را پاسول د دیګې سبا او رڼا د جنوبي پښتونخوا ولس دی چې په هر ځای کې ولاړ دی دلته که مونږ هر څوک ولیدل که مو سیاسي مشر ولیدو که مو ملا ولیدو که مو د کلي علاقې مشر ولیدو هر کس مونږ ځوانان سپینګیري ټول کامپال ملتپال او وطنپال ولس دی د ټولې کې خوا ولس لخوا سلامونه درته کوم ولې مونږ دلته تاسو ته راغلي یو هلته
هلته په فاټاک کښې په منځنۍ پښتونخوا کښې میندې ژړل، زمن یې ورک و. بیا د دوی په ژړا په ځواب کښې موږ ډېر احتجاجونه وکړل، چا مو خبرې نه اورېدلې. بیا مو ورته وویل تاسو لږ صبر وکئ، موږ ځو ټولو پښتنو ته وایو، ټول پښتون قام به راپاڅي، هغه به تپوس کوي، هغه به د ظالم ګریوان نیسي او ستا بچې به ستا غېږې ته راوړي انشاءالله. هغې توګه باندې دلته راغلو، هغه کاکړ چې پانیپت یې فتح کړی و هغې ته بیا راغللو، بیا یوه غذا درته ویشي د کاکړو، بیا د کلي سیف الله او نورو پښتونخوا شرانیو مندوقینو ته. خلک ډېر په عذاب دي. دلته له فوجي نه دی راغلی، دلته امای او ایسای هغه اډې نه دی جوړې کړي چې په کومه ورځ دوی دا اډې جوړې کړي هغې ورځ نه به دوی دلته به امن خراب شي. هلته یې اډې جوړې کړي دي او مکمل د خلک یې بلکل دومره په عذاب کړي دي. زه یو ځل دلته د چکمالي خلک ناست هم دي مخامخ، دوی باندې یو ځل داسې وشول اول خو چې کله مونږ واپس کورونو ته لاړلو، کلي ته لاړ، اول آی ډي پیز وو، خلک وایي په لاکونو خلک مهاجر شول. ډېر په دوه درې لفظونو کې دغه خبرې وشي. مونږ خو دا خپلې لیدلي دي. زه خپل هم چې دا خبرې کوم زه وایم څنګه په یوه دوې جملې کې مانه دا الفاظ وځي. هلته خو څومره دردونه وو، څومره تکلیفونه وو، څومره یې مونږ پریشانه کړو، څومره دردمند شو، څومره غریب ولس وو. یوه ورځ مونږ 2010 چې آی ډي پیز وو، د کور مخې ته ناست وم، نو کشر ورور مې راغی دی خان چې وی چې ګره بلوچ سره دلته ما کسان ولیدل چې قطار شول او یو مخ ته لاس پروت وو. زه ډېر حیران شول، ما ته یقین نه راتلو چې دا به جنازه وي، ځکه چې 12-14 کسان پنان هلته ولاړ وو. نو زه ورغلم، ما هم ورسره هغه جنازه ولوله. بیا جنازې نه پس صرف 4-5 کسان ورسره روان شول، بیا یې یو ځای هغه لاس ښخ. نو هغې نه پس هغه کسان هم لاړل، یو کس پاتې شو، هغه یوه بوډۍ مور راغله هغې سره ودرېدله. نو ما د دوی نه تپوس وکړو، ده ویل زه ډېر حیران شوم چې دومره څوک خوار شو چې جنازه ته څوک نه موندوي، دومره څوک ذلیل شوي دي. بیا ده ویل چې ما ته هلته په زړه کښې راغله چې چېرته به د وزیرستان څوک وي. نو ده ویل چې ما ورته وویل چې تاسو څوک یې او دا څوک مړه شوي وو او تاسو خپل خپلوان نه وي چې دلته مو داسې تاسو سره جنازه کړې وه. نو ویلې چې هغه مورکۍ راته لګیا شوه خبرې کولې، ویلې چې زما خاوند زما یو زوی و، 2 مې لوڼه وې، 2 لوڼې مې واده شوي وو او دوی ټولو به هلته خو د وزیرستان خلک زیاتره ګډې او چیلې وي، دغه به یې پیاولې په غرونو کې چې یوه ورځ بمباري وشوله. هغې کې زما خاوند، زما زوی او زما د یوې لور خاوند دغه شهیدان شول. دا یو بچ پاتې و، دا په کور و. بیا مونږ را روان شولو چې دلته راغلو په ډي خان شي، مونږ ځای نه مونده و. دلته کیکر وي، په هغه کیکرو باندې مونږ خپل چادر را دېخوا یېخوا کړل او مونږ دلته رهایش وکړ. نو په 2010 کې سیلابي بارانونه شروع شول. نو ویلې چې پرون شپه د مازدیګر راسې باران شروع، مونږ د ناستي ځای نه و. نو د نږدې چې کومه بنګله ده دغه ته ورغللو. چې ورغلو ورته مو وویل چې تاسو چې کوم پورته کوټنۍ جوړه کړې ده هغه که مونږ ته نن شپه دپاره راکئ. نو وی چې اجازت یې راکړو، خو راته ویې چې دلته ماران زیات خیال کوئ. نو وی چې مونږ برې شپه دلته تېره کړله، سهار چې راتللو راویښېدلو. زما د زوی 2 لوڼه و، یو زوی و، هغه د یوه چې کوم زما لمسۍ وه دغه مار خوړلې وه او مړه شوې وه. نو وی چې ما ورته وویل
چې ستا شناختي کارډ نشته دی چې دا خلک راشن اخلي ته هم هغه واخلې بیا په مزدوري کوې دومره د کرایې کور واخلې نو وی چې ده راته وویل زمونږ کلیوال خلک ورته شخانتي وایي وی چې ویې ویل چې ما خو شخانتي نه دی جوړ کړی چېرته جوړېږي ما ته خو پته هم نشته ساده بدا د غرونو خلک دوی راویستل هلته یې مړه کړل لاندې یې ذلیل کړل او بیا چې کله واپس موږ خپل کورونو ته لاړو بیا یې داسې سپینې دایرې راته بدلې کړې وې دا داسې وخت و چې کله موږ واپس تللو زموږ علاقې یو مشر هم نه و پاتې شوی هغې هر مشر بیا په دا خبره وجلو چې داسې سپینې داسې خبرې به کړې د خپل وطن د امن خبرې به کړې 1400 مشران یې راووژل ये जो दहशत गर्दी है لږ توجه مو پکار ده نارې اخر چې څومره ووایي هغه ووایاست زما الفاظ هم ستاسو د نارې ترجماني کوي نو 1400 مشران یې ووژل دا مشران به یې داسې وژل داسې به یې ذلیل کړل یو ځای به یې سر ایښی و بل ځای به یې باډۍ ایښې وه چې د عبرت نشان به یې جوړ کړل بل سړي به دا جرت نه شو کولی چې داسې خبره به یې کړې وای داسې نه وه چې څه داسې کمزوري مشران وو خو والله داسې مشران وو چې د روب او دبدبې نه به یې پوره علاقه پوره قومونه لړزېدل او بیا هم ظالم پې ډېر سخت په ظلم سره راغی بیا موږ خپلو علاقو ته لاړل بیا د آی ډي پیز رادرومي په چیک پوسټونو باندې اول نه کنځلې شروع وې خپل کلي ته لاړل نو هلته یې سپینې دایرې تاو کړې وې چې تاسو به یې خوا دېخوا نه ځئ په دې ځایونو کې به صرف ژوند کوئ نو چې کوم خلکو د کرایې کور کرایه ادا کوله شول هغه ټانګې خان ته واپس راغلل صرف هغه غریبان هغه خواران چې د کرایې کور بیا کرایه نه شوه ادا کولی هغه هلته پاتې شول یوه ورځ د چغملي واقعه مې درته بیانوله تحصیل سروکۍ ساوت وزیرستان چې هلته یو کس و د ملک پاینده خان وراره نو هغه چېرته ګډې چیلې کولې او په هغه دایره باندې د نوښتې وې ده هم ورسره منډه کړې دي چې راځې خوا به یې کړم خو ده چې دایرې کراس کولې د هغې ځای نه فایرینګ پې وشو او هغه یې هلته شهید کړو بیا ته ماتم نه شې کولی بیا هلته تا ته یو پیپر شیټ راوړي درته وایي چې ساین وکړه په هغه باندې یې لیکلي وي چې دا زما کاس خپل هسې مړ شو بیا څه وشول بیا د 15 اګست ورځ وه په 2015 کښې دلته دا په دایرو نه دې خوا چې کوم وطن و یعنې بنده علاقه په هغه کې چاودنه وشوه نه پکې جاني نقصان نه پکې مالي نقصان نو دوی راغلل او ټول کلي باندې په وهل شروع شول سپین ږیري مشران هلته شاکرام نوم یې و یو ځوان و هغه به دا ټول کلي په هدف وله ټول کلي ګډې چیرې به کولې او کور به 200 روپۍ ورکولې په هغه به د مور پلار ساتل نو هغه چې دا حالات ولیدل چې دا خو ټول وهي نو دی دا خپلې مجبوریانې به زړه ته ورغلې وي نو ونې ته لږ شوي دي چې زه سرته پټ شمه په هغې راکوز کو او 8 ورځې په ده باندې مسلسل تشدد کوو او 8 ورځې بعد 8 ورځې بعد چې کله د لاش یې په قبرستان واچولو چې ټول دې راشي دلته د جنازه وکړي څوک به یې تصویر نه وباسي اها د هغې لاش لاسونه دې خوا ګنډلي شوي وو او په سترګې باندې پټې وې او 4 کارتیس یې په دا سر کې ویشتلی وو وروڼو تاسو ولیدل خلک چې په برما فلسطین په شام باندې احتجاجونه کېږي وایي مونږ خو چا انسانان نه شمرولو کنې په مونږ به هم چا خو احتجاج کړی وای مونږ خو دا دنیا په نزد کېدی شي چېرته څوک وایي چې دا انسانان نه دي هغه ځوانانو چې دوی به وژل هغې مور لرله هغې یو نیازبین پلار لرلو هغې داسې کوچنۍ خویندې لرلې ورونه یې وو هغه تر اوسه پورې دړدېدلي ناست دي ای ورونو تا چې ورور هم څوک ووژني او ته یې دا بدل اخیستو وس لارې
یا دومره ورته سترګې برګولی شي نو دومره زور نه لري خو چې په چیک پوسټ یوه کنځل درته وشي او ته دا وس نه لرې چې بدل یې ورکړې په والله د ورور د مړي په ورور نه هم سخت زور وړي دا به روزانه لګیا و بیا چې کله خلک آی ډي پي جوړېدل زمونږ په وطن کې خو نادرا نه وه چې خلکو شناختي کارډ جوړ کړي وای ده به چې په چیک پوسټ راغی او د ده نه به شناختي خبره وشوله د ده نه به ورونو شور مه کوئ ضروري پیغام مې درته راوړی دی لرو ورونو نه ده به شناختي نه و جوړ کړي نو دا به پولیس ونیولو بیا به یې ترهګرۍ لیست ته واچولو اوس هم موږ ته په 15,000 نه زیاتو کسانو چې کوم معلومات راغلل هغه ټول 2009-10 هغه وخت چې خلک به راتلل دوی آی ډي پي جوړول هغه میندې له اوس هم په انتظار دي هغه پلارونه دا یو پلار دلته په زړه کې محسوس کولی شي چې زوی څه شی وي او بیا زوی دی چې مړ شي مخامخ یې درته کېږدي میاشت 2 میاشتې بعد به زړه تسلي وشي خو چې کله د څوک ورک شي روزانه داسې وي لکه په کور کې دی چې مړی راپرې شي هغه څو ورځې اول چې زه مېرلي ته تللی وم تاسو به د سوشل میډیا یو تصویر لیدلی چې یو سپین ږیري ما ته راغاړې وتې د اوښکه یې روانې وي هغې هلته نارې وهلې او څیرې یې کولې او ژړا یې کوله چې زه د منظور سره ملوېږم زه چې ورسره میلاو شوم ده راته وویل چې زما ډک کور و 4 زمن مې وي ښه ډاډه به په کلي کې ګرځېدمه یوه ورځ راغله زمونږ په کورونو کلي بمباري وشوله او دوی راغلل 2 زمن یې هلته وویستل 2 تر اوسه پورې ورک کالونه وشول په کور کې مې زوی نشته دی ای منظوره دا پښتانو ته ووایه را دې ولیکه جرم یې کړي سزا دې ورکړي هلته زه هغه پیغام مې درته راوړی دی زه په فلسفې زیات نه پوهېږم زه سیده ساده انسان یم ما تاسو ته دلته د خوند جومند ژړا راوړې ده ما تاسو ته دلته د ځوانانو سپین ږیري د مرګونو کیسې راوړې دي بیا د هر چا مرضي ده په خپل پښتون رور باندې ننګ کوي او کوي دا 15,000 کسان چې دوی وړي دي هر یو ځان ته یوه خانې لري هر یو ځان ته یوه ستوري لري اوس هم یو پلار دې بار کال نه کوي د ده یو زوی و صرف د 14 کالو په عمر چې یو اوس ورک ته پاتې نه لګېږي چې چېرته دی هغه پلار یې چې کله آی ډي پي واپس کورونو ته تلل نو دا یې نه شوله ویل یې چې داسې نه چې هلته وزیرستان چې خو نیټورک کار نه کړي موبایل زه هلته تللی وم او محمدین ما ته چېرته کال کوي او کال رانه میس شي هغه په انتظار کې ناست دي ستاسو د پاڅون انتظار دی ستاسو د پاڅون لمحې دي یو قدم یو آواز انقلاب یو قدم یو آواز انقلاب دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم چې ادارې پولیس فوج اوچت کړي 2-3 ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلی دی به عدالت ته ورکوي دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم د عدالت نه لرې څوک نشي وژلی زما وژنه خو شروع ده زما ورکول خو شروع دي بیا د آئین د څه شي دپاره جوړ دی د آئین چې ما ته تحفظ نشي راکولی د چا ته نارې وکړمه اوس چې موږ د امن خبرې کوو موږ چې د ژوند غواړو ځوانانو مشرانو د دې ریاست نه موږ څه لږ ژوند وغوښت موږ څه لږ عزت وغوښت دوی ډایرکټ قیمتونه ولګول چې دا منظور د راو د NDA سیزن صرف دا ته ژوند خو دې نه راکولی عزت خو دې نه راکولی د ژوند او د عزت غوښتنې ته ما نه پرېږدي داسې تورونه په خلکو لګوي چې په هغه باندې عام ولس خو څه کوي ځوانان هغه ځوان ته خپل هم ځان معیوبه ښکاري خو مزید موږ دا معیوبه نه شمارو د خپل وطن د حق غوښتنې کوو خپلو خویندمندو ته به هغه ورونه او زامن چې دوی د کالونو راسې انتظار کوي هغه به د دوی غېږې ته ورولو انشاءالله
دا تا که څوک وي او که نه موږ به په میدان ولاړ وو زمونږ د ژوند زمونږ خپل ژوند دی دا مو د پاکمنو باندې د اوښکو دپاره وقف کړی چې هغه ته به خندا ورو انشاءالله. او دا د عدالت نه لرې چې کوم قتلونه شروع دي، چېرته په دایره ووښته ویې وژنه، چېرته خودکش وشوه، چېرته څه وشول، کوم ځای پاتې شو پښتانو؟ تاسو چې دا خاموشه وئ، دا بیل بیل پراته وئ، څه مو موندل په دغه کې؟ غلامي، سپکوالی، بېننګي. موږ مړه شوو، په بېننګۍ چې مړه شوو. آینده به داسې نه کوو چې یو پښتون ته لاس ورچوي ټول به ورځو، مړه به شو، ټیک ده، خو د ننګ مرګ به وي، د غیرت مرګ به وي. دا چې دوی دا ځوانان اوس ژوند نه مومي، د ځوانان اوس عزت نه مومي. مشرانو ستاسو پټکي دغه ریاست ته ښه نه ښکارېږي. دا واسکټ، دا پټکی، دا بدنام شوی دی. دا دوی دنیا ته ښوللی چې دا دهشتګرد شکل دی. که زما په خبره مو یقین نه کېږي، چېرته لاړ شئ اسلام آباد ته، ټول فلاینګ کوچ، ټول بس به ډک وي. دا د پګړۍ، دا د ګیرې او دا د واسکټ کاس ته به راشي چې ته شناختي کارډ راوښیه او ته راکوز شه. ډېر د خونده خلق وي، هغه ته به څه نه وایي. زما مشر، زما اتل، زما وجود، زما کلتور ته به دی څه وایي. خبره وشوه عبدالله وکړه چې بنګال ته ویلي وو چې ستاسو خلق موږ ته نه دي پکار، ستاسو ځمکه موږ ته پکار ده. یا پښتنو موږ ته چې بله خبره کړې ده، نه مو په خپله ځمکه پرېږدي، نه مو وجود پرېږدي چې پنجاب ته او سیند ته بلوچستان ته لاړ شو، هلته مو نه پرېږدي، هلته هم موږ وژني. زما وجود هم نه پرېږدي، زما ځمکه هم نه پرېږدي. هلته انډیا چې کوم کوي چې د کشمیر خلک د کشمیر نه وباسي، داسې حالات جوړ کړي او هلته خپلې چاونې جوړې کړي. داسې د پاکستان فوج په فاټا کښې، په منځنۍ پښتونخوا کښې داسې ماحول جوړ کړی دی چې هغې خلکو نه خپله علاقه پاتې شوله. هغه دای نسي، هغه وطن دای چاونې پې جوړوي، چیک پوسټونه پې جوړوي، کلې پې جوړوي. 950 نوې کلې صرف په فاټا کښې روانې دي جوړېږي. نو کوم دا ژوند غوښتنه، دا د عزت غوښتنې، دا به وي. او بیا دوی رکاوټ جوړېږي. ته ګوره اوس وایي چې چا جلسې کړي دي، هغه ته دمکي ورکوي، تریجي بند کوي فلانا. داسې نورو علاقو کښې هم دوی دا بدمچي شروع کړې ده. زه وایم پښتنو ځوانانو، مشرانو، دغې کسانو لکه چې جګړه ته ډېر شوق کېږي، خو د دغې سټیج نه ورته وایم، د دغې سټیج نه ورته وایم او راتلونکي تاریخ به ثابتوي چې پښتون ته مزید لاس ونه چوي. کنې داسې به پرې خفه وي چې په تاریخ کې به خپل ځان به هېڅ لاس سره نه وکړي. داسې جواب بیا درکړو چې په تا باندې به موږ د احمدشاه ابدالي تاریخونه تازه کړو. داسې د بریټون کېږي. دلته ستاسو وروڼه هم اوس هم موږ ته یو لیست راکړی دی، کله سیف الله نه هم بېدرکه شوي کسان دي. هغه به هم د نورو پښتنو په شان به د هغې هم پوښتنه کوو، د هغو سره به هم کلک ولاړ وو. خورجانې خبره وکړله چې یوه میاشت مدت پوره کېږي، بیا به پرلت وي. دا خو د هغې پرلت تیاری دي. دا چې دلته ناست یو، په ژوب چې ناست یو، په کویټه چې ناست یو، یو ځل ټولو پښتنو علاقو ته موږ ځو، ټولو ته دا پیغام ورکوو چې د نوره نړۍ خو چې په کوم پښتون باندې ظلم وشي، هغه انسان هم نه شماري. ته خپل ورور انسان شمارې او انساني په همدردي د ده سره پاڅې که نه. ټولو پښتنو علاقو به انشاءالله ټول به ځو. سبا 11 تاریخ جلسه ده کویټه کې، ټول به راځئ. او بیا به په پېښور کې جلسه وي، ټول به راځئ.
بیا به په سوات شي جلسه وي ټول به راځي بیا به دننه په فاټک شي چې دوی بغیر کارډ نه څوک نه پرېږدي بغیر کارډه به ټول پښتانه فاټا ته دننه وځو دا د ده وطن نه دی دا د ده وطن نه دی دا د پنجابي وطن نه دی دا د پښتون وطن دی د کاکړ د مندوخیل د شرانیو د یوسفزیو د خلیلو د مومندو چې کله هم خوښه شي فاټا ته به ځي او بیا به راځي په دا باندې به ته نشې داسې کولی چې ته خپل پښتانه د پښتنو نه مانع کړي او بند یې کړي ورونو دوی موږ ته یو بېل سم کارډونه جوړ کړل هلته د پاکستان کارډونه نه مني اوس یې هم اعلان کړی د خدای ختم کړي نه دي چې کله هټلر یهودیان ختم کول نو دوی ته یو بیل سم کارډ جوړو او د بیل سم کارډ نور تاریخ نشته په هغه نه بعد بیل سم کارډونه که چېرته جوړ شوي دي هغه یې د فاټا خلکو ته جوړ کړو دا پاکستان جوړ کړو او د دوی چې کومې خبرې کوي دا بیروني ایجنډې دي اور په کومه خوله ته دا خبره کوې ته خو خپل بیروني ایجنټ یې ته خو د امریکې د چاینا روس ایجنټ یې شرم حیا خو په تا کښې شته نه مخامخ ډالر اخلې ته یې د صرف ډالر خو اوس درته وویل چې درکړي یې دي تا خو نه دي کړي اخیستي دي ته په خپله ډالر اخلې څنګه بل ته وایې چې ته بیروني ایجنټ یې په خپله ایجنټ یې په خپله د انجوودو نه د پښتنو د وینو د اولو پراجکټ اخیستی نه اوس دلته نورو خلکو ته وایي دا خبرې مزید پښتون قام وپېژني دا جنوبي پښتونخوا بیدار ولس ته دا پیغام دی چې دوی د راپاسي دا جذبه دا ولوله د د نورو پښتونخوا سپاره دوی د راسره شي دوی چې کوم نظم و ضبط زده دي دوی چې کوم ناستی زده دي دوی چې کوم سیاسي ژوند زده دي هغه زموږ دپاره مثال دی دا چې د نورو پښتنو ته هم راشي موږ سره به راځئ که نه نو که چېرته داسې وشي چې موږ او تاسو بیا هم کینو ظلم به شروع وي جدوجهد به وشي کامیاب به شي یا ناکام خپل راتلونکي نسل ته به څه وایې چې یو جدوجهد شروع د پښتون یووالی کوششونه شروع شوي وي هلې ځلې او ما یې تماشا کوله شوې دغې ته به ځان نه ورکوو ټول به ګډون کوو انشاءالله په دا هلې ځلې شوې مشران ناست دي ډېرې خبرې هم وشولې ستاسو دا انتظار زما سره بیخي ډېر زیات احساس دی ډېر زیات چې تاسو ډېر کېناستلې ډېرې خبرې مو په زړه کښې وي انشاءالله په کویټه جلسه کښې به ډېر اوږد خبرې کوو دلته حال به هم بیانوو دا به هم درته بیانوو چې د دوی په دروغه باندې جنګ څنګه په دروغه و دا به هم درته بیانوو چې دا پېښور ATS بچیان چې چا ووژل هغه په GHQ کښې ناست دی هغه دلته چې کوم د کویټې وکیلان وژلي شوي دي هغې ته فنډینګ د کوم ځای نه شوی دی د دې کې GHQ نه کېږي دلته په پیرول باندې تنظیمونه چلیږي دا به ټول ښکاره کوو دا پټې پټې خبرې باندې موږ پټ شو ورک شو آینده به سپینې خبرې کوو د دغې ریاست سره به د پښتون قام سپینوی راځي که سیالي یې ورکوله خو سیال به شي که سیالي یې نه ورکوله بیا د پښتون قام تاریخ دی خپله سیالي دې په هر صورت غواړي هغې ته به ډېرې نرې فیصلې کېږي هغې ته به د بېدۍ انتظار وکړي نر پښتون بازار پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون بازار پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون بازار پښتون منظور پښتون منظور پښتون دلته ملګرو خبرې کولې چې میډیا وال پلانکی ورونو صفا خبره دا ده چې که میډیا دا کبله اداره ده و چې د پاکستان فوج ادارو نیولې ده هغه چې ورته وایي چې داسې کوه هغه باندې کوي په زور یې پې کوي دا څومره هم چې امتیازي سلوک شي سرچشمه یې د دوی GHQ ده د هغې ځای نه که کار ټیک شي سپینه خبره به ورته کوو
چې خپل عمل ټیک کا که نه یې ټیکوي زما ژوند ته خطره ده زه د خپل ژوند د تحفظ دپاره بې د چا هم امن ته نه ګورم چې ته به امن یې ته به خوشحال ژوند تېروې او زه به برباد وم دې ته دې